وجنه شوی دی لکه د پولیسو موقف خو دا دی چې د هغوی کې دا شک و چې د دې هلک د جنۍ سره تعلق او ته دا وایې چې نه زما زوی دا کار نه دی کړی نو بیا په کوم بنیاد باندې ته دا ویلې چې ستا راز بیا ولې وجه یاره جي تاسو ډېره ښایسته سوال وکړو خو زه تاسو نه یو تپوس کوم خو الحمدلله چې په دې ضلع چارسده کې ناستې ټول خو پښتانه یو که نه زمونږ د پښتنو خو ځان له یو رول شته دی که نه اوس که فرض کړه چې یو بچی فرض کړه زما د بچی خو یو فرښته یو ملیکه انسان و خو زه به دا ویم که فرض کړه غلط بچی مې نو خلک خو د هغه بچي پلار او مور نه یوه ګیله وړي که نه خلک ورته وایي که نه چې یاره زما نه لکه مثال واوړه زما نه قلار شه ما ته او زما کور ته هېچا ته څه داسې څه خبره نه ده میلاو شوې او دویمه خبره دا ده چې زما د بچي تعلق نه و نه ساتلی و لکه خو مثال د لسمه پورې ما درته دا خبره کړې ما خپل بچي ته چې فرض کړه موبایل ورکړی دی او دی یا د دوو کسانو سره بیا مثال د کلاس پیلو سره کیني پاسي دا د لسم نه بعد جي د فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر کې لګیا دی کیني پاسي لکه دغه وخت باندې د دې نه مخکې نو او اوس هم پکې هغه سوچ و دی به غلطو محفلونو نمجین نه کوه کوم ځای کې چې به تماشې وي ستا کیس عدالت کوي که نه ستا کیس عدالت کوي دا شی خو پکې هایلایټ کېږي چې د ناجیز تعلقاتو په اساس باندې دا هلک وژل شوی دی یاره جي نو دا خو د هغوی لبانه ده که نه هغه درته مه وایي Thank you. الف خان دا سره جرنل دا خوشه کنه مهرباني کوي دغه شخصیت ته مو وایي کنه دا سره کله نه کله بعضې کوېسچنې داسې دي که خپل د تفتیش نه دی خبره مینوالو دې وخت کې د اویس قاتلان چې دینو ګرفتار شوي دي ما ویډیو په کار دی یو کلیوال ته یې لېږم که نه چې نه را لېږم مکمل دی کړی یو شی دې حوالې سره چې دینو د اویس کم قاتلان چې دي هغه ګرفتار شوي دي دغه سلسله کې چې دینو نو دغه حوالې سره چې دینو نن ډي پی او 400 چې دینو پریس کانفرنس کو دې حوالې سره او دغه حوالې سره چې دینو ایس ایچ او صاحب مینوالو دې وخت کې زه تاسو ته وایم چې د اویس د قاتلان چې کوم ګرفتار شوي دي په دغه کې د ټول نه غټ کډ چې دي نو هغه تنګي سرکل پولیس چې دي هغوی ته دي ډي ایس پي تنګي خالد خان دی بیا ایس ایچ او تنګي مسعود خان دی ایس ایچ او مندني چې دی نو دغه تفضل داود خان چې دی هغوی دي ایس ایچ او صاحب تاسو راته څو خبرو کې دا کوم کس چې ګرفتار شو دا څنګه ګرفتار شو او د دې ګرفتاري څنګه عمل کې راغله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ چې څومره ټیم د دې لپاره مقرر شوی و د دې انویسټیګیشن د دې ګرفتارۍ د دې ارسټمنټ د دې معلوماتو لپاره نو دا د مختلفو ځایونو ګرفتار شوي دي او په سورس ښه جي دا راته مو ووایئ چې صاحب ستاسو دغه ټیم چې و د دغې سربراز وکړو د دغه ټیم د چا په نګرانۍ کې دغه ټیم کار وکړو څومره دغې دپاره تاسو څومره کوششونه وکړل او هڅې مو کړې دا خو زموږ ډایرکټ د ډي پي او صاحب په دغه کې وه زموږ ایس پي انویسټیګیشن صاحب ډي ایس پي تنګي خالد خان زموږ ایس او صاحب مندني فضل داود خان او نور انویسټیګیشن سټاف او څومره چې موږ نور څومره دغه دي مطلب ایس آی یا انویسټیګیشن ټیم موږ سره څومره یا اپریشن ټیم موږ سره څومره دې نګراني چې کوم نه هغه ډي پي او صاحب په خپله باندې کوله ټیک سر جي دا هم راته ووایه چې کوم ملزم ګرفتار شو آیا د هغه نه اعلی قتل د هر څه برآمد شوي دي هغوی کنفیشن هغوی دغه کړی دی خو نه یې دی کړی هغه دغه چې کوم اسلحه دې نه برآمد شوي ده په کول یې د هغې چې یاره دا زموږ هغه اسلحه ده چې موږ په دې باندې خو لا فارنزیک رپورټ دې د هغې نه ده شوې د هغې ټیک شو ډېره مهرباني جي داود خان تاسو باندې ډېر لوی پرشر او مندني تاني حدود دغه کیس و ډېر زیات پرشر ما غوښته دا راته ووایه دغه کامیابي د چا ګڼې لکه دغه ټیم کې څوک څوک د سره و ټول کریډټ چا ته دي دغه حوالې سره چې دا ملزم نن ګرفتار شو بسم الله الرحمن الرحیم دا کریډټ زموږ ټول د یو محنت نتیجه ده چې کوم کیپي پولیس په دې کې محنت وکړو زموږ کوم افسرانو زموږ حوصلې بړاو کړي دوی ټول موږ ډاډ راکوو هر وخت یې به راتلل زموږ باقاعده نگراني کوله حوصلې به راکولې نو بلکل چې په کوم کار کې محنت کوي انشاءالله داسې یو کار نه چې هغه په کامیابوي تاسو باندې جي د میډیا هم ډېر زیات پرشر و د عوام هم د باندې پرشر و سیاسي خلکو جلسي جلوسونه هم کېدل دا کیس لکه ډېر داسې کرایم راغلي دې کیس
څومره پرشر او آیا تاسو د پرشر قبول کو او خو نه دا څومره دی تاسو چې دی نو تاسو لکه یو مونږ به چې یو سختۍ له درکړو ډېر زیات کوشش هم وکړو په یو ډول خو چې هایلایټ شي بیا موږ هغې نه بیا یو کار کې محنت کوو الحمدلله لکه دا بیا یو ډېر انټرسټ کیږي که نه نو خو په دلګۍ باندې چې دی مونږ ټول ټیم لګیا وو او خدای پاک کامیاب کړو ټیک ډېره مهرباني دي عزتمن شاه جي قدرمنو کتونکو تاسو ولیدل ایس ایچ او تنګي چې دی نو دغې حوالې سره خبرې